چې بالکل کم تازه ترین صورتحال چې دی د هغې تر مخه کم ډیمس چې دی د هغې سره ما خبرې وکړې. هغه وایي چې یاره 80 کسان د اوسه پورې موږ ډیډ باډیز چې کوم دي دا ابایي علاقو ته منتقل کړي دي، او اوسه پورې یو 3 ماشومان چې کوم دي هغې بغیر د پهچال ته پاتې دي. د زخمیانو خبره د کیجوالټیز خبره چې کوم ده نو په هغه کې دوی تصدیق وکړو د 150 کسانو نه د 155 کسانو پورې. خو په دې کې زیاتره داسې شوې ده چې کله دا واقعه شوې ده نو اکثر د خلکو څه ګاډي دي نو 15 یا 15 نواله د 19 کسانو پورې زخمیان ده DHQ چې کوم تیمرګره ده هډ کوارټر تیمرګره هلته منتقل کړي دي. په بل طرف کې چې کوم د باجوړ سکاوټس دی نو د هغې کمانډنټ هغې چې کوم د هغې CMH دی د هغې سره رابطه کړې وه او د های FS نو د هغې تر مخه هلیکاپټر چې کوم دی هغه لږ ساعت مخکې راغلی چې د هغې کې تقریبا 14 کسان دا CMH ته منتقل کړله. د دې سره سره دماکه چې کله شوې ده نو په دغه وخت کې کوم حافظ حمدالله چې دی هغه سټیج ته نه دی رارسېدلی، خو دغه سره سره مولانا عبدالرشید مولانا فایق چې کوم دی جنرال سیکرټري دی، مولانا عبدالرشید صدر دی یعنی دوی چې کوم دی هغه امیر دی. نو مولانا عبدالرشید هم لږ زخمی شوی دی او دې سره مولانا فایق هم لږ زخمی شوی دی. په مړو کې کم مجاهد چې ورته وایي د دې پریس سیکرټري د جمعیت علما اسلام هغه د خپل زوی سره شهید شوی دی. د دوی سره د سالار چې کوم دی انصار الاسلام سالارو ضیاء الاسلام هغه هم په دې کې خپل ژوند د لاس نه ورکړی دی. او دغه شان کم پروفیسر چې دی پروفیسر قاری فضلي سبحانه چې دا د باجوړ په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کې پروفیسر دی، د هغه زوی کلرکو هغه هم خپل ژوند چې کوم دی د لاسه ورکړی دی. نو دغه شانه که زه تاسو ته ووایم د تحصیل خار امیر مولانا قاری ضیاء الله جان هغه هم په دې دماکه کې شهید شوی دی. او دغه شان اوس هم ډېر زیات داسې خلک دی چې هغې پهچان نه دی شوی ځکه چې دماکې نوعیت ډېر سخت او دا خودکش دماکه وه. نو دې وجې نه کوم اسپتال چې و د هغې صورتحال کې رسې و چې خلکو خپل لواحقین خپل مړي پیژندلي د ویسټوت کړي دي. نو دغه شان په باجوړ کې د غم څادر چې کوم دی راخور دی او زیاتره کوم کسان چې دي کوم مړي چې دي هغې نن په 10 بجې باندې جنازه به د هغې کېږي. کم کسان چې شهیدان شوي د هغې زیاتره نن په 10 بجې باندې د شپې جنازه ده. دغه شان که بل طرف ته وګورو نو IGPC چې کوم دی هغه هم دلته په دوره را روان دی. د دې سره سره سابقه چې زمونږ کوم ګورنر و د خیبر پښتونخوا د باجوړ سره تعلق دی شوکت الله خان هغه هم هسپتال ته راغلی دی. د دې سره سره سید اخونزاده چټان ګل افضل خان د دې سره نور چې کوم زمونږ ځایي چې کوم قایدین دي پارټو هغې ټول هسپتال ته راغلي او دغه ټول چې کوم زخمیان و د هغې سره هغې ولاړو د خدمت دپاره. په دې کې زه دا یوه خبره شامل کړم چې کله دغه شان غټه دماکه وشي نو دلته په باجوړ کې ټراما سنټر نشته دی. مخکې مولانا عبدالرشید په کوم چې د JUI اوس د مسله کې و دا کله سنیټر و د ټراما سنټر منظوري ورکړې وه، خو بله ورځ هغه ټراما سنټر هغې ګزار کو او په هغې باندې نور څه بلډینګ چې کوم دغه شروع کړی چې په باندې JUI احتجاج هم کړی و او دا یې ویل چې ټراما سنټر دلته ډېر ضروري دی. نو غټ تکلیف دا و چې کوم ایمرجنسي هغه واړه وه ډیډ باډیز اکثر چې کوم دی دا په ځمکو باندې پراته وو. ډاکټران چونکې نن چوټي وه د اتوار ورځ وه نو د ډاکټرانو په راتګ کې هم تقریبا ګنټه نیمه ګنټه ولګېده. بل کوم زمونږ ځایي خلک چې و ځوانانو سټوډنټانو هغې کار دا وکړو چې هغې په وخت باندې ځان راورساوه او زیاترو خلکو چې کوم دی هغه وینې ورکړلې. نو اوس خو د وینې څه کمی نشته دی او کوم مریضان چې ډېر زیات سخت خو هغې د هیلې په ذریعه باندې پېښور ته SMS ته دا منتقل کړي دي. د DPO د وینا تر مخه د دماکه چې کومه دا خودکش وه او دغه نه مخکې هم موږ ته وایي چې دا اطلاعات وو او موږ ځای په ځای باندې ناکې لګولې وې. خو د بده مرغه دغه ناخوشګواره واقعه چې کوم ده نن راله نن بیا موږ سکیورټي ورکړې وه، خو د دې باوجود هم دغه دماکه کېدل چې کوم دی هغه زموږ دپاره هم د خفګان ذریعه ده.